بعد راغواړو دردمن معصوم چې هغه راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. زه درسره شریکوم یو داسې وړوکی غوندې نظم چې غرق سو ستا په تمه تمه صلح ته به کله راځي. وطن ړنګ سو افغانان در پسې جاړي، پلارې مړ د یتیمان در پسې جاړي، مورې مړه د خواران در پسې جاړي، وږي تږي ماشومان در پسې جاړي، غریب سکه باچهان در پسې جاړي، ملنګ پرېږده هم خانان در پسې جاړي، هر سړی میان د عاشقان در پسې جاړي، لیلا هم سوی بې مجنونه بې صنمه غرق سو ستا په تمه تمه صلح ته به کله راځي. په واکدار کې رحم نشته، په مالدار کې رحم نشته، کلی کورې را لړانکو په اغیار کې رحم نشته، زما غاړو ته رالوږي ستا د زلفو تار کې رحم نشته، او ځوانان ورباندې تور زندان ته درومي. په دې لار کې رحم نشته، خپې مې ته کاږې لګیا یې، ستا په جار کې رحم نشته، ژوند به کله کړو بېغمه غرق سو ستا په تمه تمه صلح ته به کله راځي. وږه یم خواړه خو راله راکه، هله تږه یم اوبه خو راله راکه، له مودونه ستړی ستړی مورې غېږه کې دمه خو راله راکه، وخته څومره ډېر ترخه ده راکه، وخته لږ خواږه خو راله راکه، د یتیم بچي په خان پسې نارې سوې خانه سلیاسه خو راله راکه، پاخه که چارته نه وي نو اومه خو راله راکه، مورې تږی وږی درنه وړمه غرق سو ستا په تمه تمه صلح ته به کله راځي. دا بیا وایه د لیلا په تور اوربل ورونه بال سو، پېښور او په کابل ورونه بال سو، زړه مې نسته ترې نه ووت په ګوګل ورونه بال سو، د بابا د پګړۍ والو په هر وال ورونه بال سو، چې چینه کې بې اوبه منګول کې راکې د مورکۍ په منګول ورونه بال سو، د پښتون سړي چې ژوند پکې روانو په هغه ړانګه ګوډل ورونه بال سو، چې اما دردمن د زړه په در لیکلې د په شعر او په غزل ورونه بال سو، تر څو به زه د ګران وطن ورونه سړومه، تر څو به د افغان وطن ورونه سړومه، تر څو به د جانان وطن ورونه سړومه غرق سو ستا په تمه تمه صلح ته به کله راځي. او درمن معصوم صاحب ډېر په زړه پورې